Assalamualaikum. Today we will explain hepatitis. Nan jiso mong gam topic da kada mong sa hepatitis. Nan mong zan pe hepatitis man poyo chi da hepatitis mong sa sabalala. No razai chi shuru ko pal topic. No gora awal da se kar ko ta awal padi num man zan boy ka chi di num man zan boy ko da clear show ta ta ya pata ulagi chi di mong sa matlab te. No gora hepatitis chi kam de kanan da mong sa do word na chi kam de otre chi mong sa hepatitis te au bal chi kam de na mong sa itis te. सही da itis ha. نو د هپاټیک مطلب د مونږه سره لیور مطلب جگر پښتو کې ته داخله کلیجی یا وته چې کوم نه اینه وای او د آیټس مطلب د انفلمیشن اوس انفلمیشن څه ته وای نه غادي چې کوم نه مخ کې پویو نو دوره پوه چې د هپاټایټس چې کوم نه څه مطلب د انفلمیشن اف لیور دا چې کوم نه مونږه د هپاټایټس مطلب د نو غړي د انفلمیشن اف لیور دا مونږه د څه مطلب د مونږه د هپاټایټس مطلب د هپاټایټس مونږه اساسي دی دا مونږه د انفلمیشن د چا د لیور د جگر د اینې د کلیجی ښه اوس انفلمیشن څه ته ویل شي انفلمیشن collection of symptoms دا چې کوم دنو مونږه د symptoms د علاماتو چې کوم دنو مجموعه د collection دی اوس علامات مونږه کم دي لکه swelling شو swelling مطلب دغه پړسوب شو مونږه سره لګا دا شان چې کوم دنو redness شو کلر چې کوم دنو سور کېدل او پین درد شو او هیټ مطلب اساس چې کوم دنو ګرمېدل نو وګوره دا سلور مونږه داسې علامات دي کنه چې د مجموعه د مونږه سوایو دي ته چې کوم دنو مونږه انفلمیشن وایو نو مطلب دا دی چې د یو کس لیور ته جګر ته چې کوم دنو انفلمیشن وشي دغه جګر سره وسه چل کېږي هغه به پړسېږي هغه سور کېږي هغه درد کوي او هغه به ګرمېږي نو په دې وجه باندې وته مونږه سوایو مونږه وته انفلمیشن اف لیور چې کوم دنو وایو دا پوینټس خو کلیر شو hepatitis د نوم بارکه ها اوس راتاوی ګو ټایپس طرف ته د hepatitis چې کوم نه مونږه ځا نور ټایپس هم دي خو درې چې مونږه څه کوم مین ټایپس دي نغه دي مونږه څه hepatitis A hepatitis B او hepatitis C وګوره مین 3 ټایپس مین 3 ټایپس مونږه څه کوم دي هغه چې کوم نه مونږه څه دا درې دي نور ته دین علاوه چې کوم نه نور هم دي خدای مونږه څه مین ټایپس دي ها نو سره راځي چې دا مین ټایپس چې کوم نه مونږه تر hepatitis او وایو چې کوم مونږه څه hepatitis A دا hepatitis B دا او hepatitis C دا ها نو نن د مونږه صرف فعل حل چې کوم نه hepatitis A او hepatitis B راغسته دا او hepatitis C نه به سبا کې خیر ان شاء الله چې کوم نه وایو نو راځي چې ځان په hepatitis A معنی او په hepatitis B معنی چې کوم نه پوي کو چې دا مونږه څه سيزونه دا مونږه څه سيزونه دا مونږه د hepatitis چې کوم نه ټایپس دي ښه نو سر دا hepatitis A د مونږه او دا مونږه hepatitis B دا اول hepatitis A وایو بیا چې کوم نه hepatitis B وایو په دې کې ما تاسو ته 15 پوینټس چې کوم نه لیکلي دي چې لومړی به مونږ د انټروډکشن کاو د hepatitis A بیا به مونږ د دې کازز وایو د hepatitis A چې کوم نه د څه د وجې نه لګي بیا به مونږ د hepatitis A symptoms علامات به وایو چې یو کس ته hepatitis A شوی نو څه علامات پي بیا به مونږ د ټرانسمیشن وایو چې د hepatitis A چې کوم نه څنګه ترانسفر کیږي څنګه منتقل کیږي بل کس ته او بیا به مونږ ته دې ټریټمنټ دې علاج به چې کوم نه وایو چې دې علاج به مونږ څنګه کوو چې یو کس ته چې کوم نه hepatitis A چې کوم نه شوی ښه نو راځي چې اول انټروډکشن وکړو ها نو hepatitis A also called infection hepatitis د hepatitis A ته چې کوم نه مونږه انفیکشن hepatitis وته چې کوم نه هم وایو ولې ورته انفیکشن hepatitis وایو ځکه چې دا مونږه د وایرس د وجې نه لګي نو په دې وجه باندې ته چې کوم نه مونږه انفیکشن hepatitis چې کوم نه وایو او بل دا چې کوم نه ډېر تیزی سره چې کوم نه خوريږي ها نو غره ملټیپلای ان لیور دا پس کې ملټیپلای کوي ځان په لیور کې ان فیسز او په پیسز کې چې کوم نه ځان ملټیپلای کوي ها اوس لیور خو چې کوم نه ته پیژنې چې مونږه چې کوم نه جګر دا وایو پښتو کې ته دغه کلیجی یا چې کوم نه اینه وایي ها اوس فیسز چې کوم نه څه فیسز چې کوم نه هغه ګنده ماده دي مونږه چې کوم زمونږ د جسم د بارني پکاره زمونږ د جسم د بارني پکاره وغه چې کوم نه خارجي لکه مون سره چې کوم نه یورین میتیاز وغیرہ دا سيزونه شو صحیح دا چې کوم نه زمونږ د جسم د بارني پکاره دا چې کوم نه خارجي نو دې ته چې کوم نه مونږ فیسز وایو دا وایرس پس کې ځان ملټیپلای کوي مطلب چې دې پس کې ځان سی واکای پس کې د ځان بشان چې کوم نه نور وایرس جوړای پس کې چې کوم نه ځان نظر ورکای چې د ځان بشان چې کوم نه نور وایرس جوړږي د ځان نمبر چې کوم نه سیوا کې نه په لیور کې مطلب په جګر کې او بل په فیسز کې مطلب په دې ګنده مادو کې چې کم ماده چې کوم نه د جسم د پاره ضروري نه او هغه جسم چې کوم نه بیا خارجي نو په دې وجه باندې وته ما چې کوم نه لارج انټسټاین چې کوم نه هم لیکل دي ځکه چې دا لارج انټسټاین د ځای نه مونږ خاصه چې کوم نه ګنده ماده سکیږي هغه چې کوم نه بیا بیلیږي هغه چې کوم نه جدا شي چې کوم د جسم د پاره چې کوم نه ضروري نه نغې ته مونږ فیسز وایو نو دا hepatitis A چې کوم نه په کم ځای کې ځان ملټیپلای کوي په کم ځای کې د ځان
ځان نمبر چې کوم دنو سیوا کوي په لیور کې او په فیسس کې ښه او پاون ان چلډرن او دا چې کوم دنو زیاتره چې کوم دی په ماشومان کې ځکه چې ماشومان چې کوم دنو ټول ګندګیری کوي لاسونه هم هر وخت اسخایي کوم امتیاز مو کې نو دا هغه چې کوم دنو ځان نشه باغې ولې ماشومې نو دا په دې وجه باندې زیاتره چې کوم دنو ماشومانو کې چې کوم دغه کېږي اوس چې کوم دی ولې ماشومانو کې تا ته ما ووي چې دا د فیسس د وجه نه د ګندګۍ د وجه نه چې کوم دنو هم لګي نو چونکې ماشومان یې خو نه پوهېږي خو لاسونه دا هر څه چې کوم دی هر وخت ګندی نه چې هغه ګنده څیزونه لاس سره ولګي او بیا چې کوم دی نو هغه خوراکه کوي نو خامخا تا ته ما ووي چې په دې کې وایرسز دي په دې ګنده څیزونو کې او چې هغه لاسونه وینځي او خوراکه چې کوم دی نو وکړي نو هغه وایرس هغه ته منتقل شي او که تا له چېرته خوله کې لاس درکړي نو دا وایرس په تا ته هم چې کوم دی نو راغلی ښه نو دا خو مونږ سره چې کوم دی د دې انټروډکشن شو اوس د دې کازز د دې وجوهات وایو چې د هیپاټایټس ا چې کوم دی نه څنګه لګي ښه نو هیپاټایټس ا caused by hepatitis A virus دا د څه د وجه نه لګي دا د هیپاټایټس ا د وایرس د وجه نه لګي هیپاټایټس ا مونږه څه بیماری ده دا د څه نه لګي دا د هیپاټایټس ا د وایرس د وجه نه لګي ساده چې ورته خلک اچ ای وی وای دا مونږه څه وایرس ده دا وایرس چې کوم دی دا مونږه څه آر ان ای وایرس دی مطلب دا ری په وایرس کې مونږ د جنټیک مټیریل ملاویږي نو دا مونږه څه داسې وایرس ده د اچ ای وی چې په دې کې کوم جنټیک مټیریل دی هغه مونږه چې کوم دی نو ډي ان ای دی او بل دا چې کوم دی نو مونږه نان انوالو دی مطلب دا ری مونږ چې څنګه د دې نه مخکې چې کوم دی نو اچ ای وی وایرس وي انفلوئنزا وایرس مو وي دا هغه کې چې کوم دی نو مونږ سره وایرل انوالو چې کوم دی نو ملاوي ده او دا مونږه داسې وایرس دی دا اچ ای وی چې په دې کې چې کوم دی نو وایرل انوالو سره هغه پکې چې کوم دی نو نشته مطلب دا چې د سخت او د ارزا کې چې کوم دی نو ځان ساتل شي ښه کازز هم کلیر شو چې سره وجه نه لګي او سمټمز علامات چې کوم دی وایو چې تا ته به څنګه پته لګي چې ما ته چې کوم دی نو هیپاټایټس ا چې کوم دی نو شوی دی ښه نور عمره علامات پکې دا راکنه مونږه سا فیټیج مطلب ټایرډنس مطلب دا دی چې تا ته به تکاوټ چې کوم دی محسوسېږي ته به چې کوم دی نو هر وخت یې ستړی ستړی یو علامت دا شو بل ویکنیس کمزوري به راته چې کوم دی نو محسوسېږي دا شان لو ګریډ فیور لږه لږه تبه به دې کېږي خلک وایي که نه وایي مړه تبې ده نو مړه تبه به دې ورسره کېږي مطلب لږه لږه تبه به دې ورسره کېږي دا شان چې کوم دی نو جنډس شو جنډس چې کوم دی نو دا مونږ څه څنګه علامت دی د دې څه مطلب دی یلو آف سکن اینډ آی چې کله سرمن چې کوم دی نو زیړه شي او سترګې چې کوم دی نو زیړې شي نو دې ته مونږ څه وایو دې ته چې کوم دی نو مونږه جنډس وایو دا جنډس مونږه د چا علامت دی دا مونږه د هیپاټایټس ا چې کوم دی علامت دی دې نه علاوه نور علامات هم دي خو دا هغه مین علامات چې دې نه مونږ ته پته لګي چې دې کس ته هیپاټایټس ا چې کوم دی شوی دی چې کله هغه تکاوټ چې کوم دی محسوسوي کمزوري محسوسوي لږه لږه تبې کېږي او دغه شان سرمنه او سترګې دا چې کوم دی نو زیړې ښه دا پوینټ هم چې کوم دی نو کلیر شو اوس به بچې نیکسټ پوینټ ټرانسمیشن مطلب دا دی چې د هیپاټایټس ا څنګه د یو نه بل ته چې کوم دی نو ټرانسفر کېږي څنګه منتقل کېږي ښه نو دا چې کوم دی نو د پیکل مونږه چې کوم پخانه ده د هغې د وجې نه یعنې مطلب دا دی تا ته ما بره وویل چې هغه ګنده څیزونه چې کوم زمونږ د جسم دپاره چې کوم دی نو نی پکار نو هغه څه کوي هغه بیا زمونږ د جسم چې کوم دی نو هغه څیزونه خارجوي نو هغې ته چې کوم دی نو مونږ فیسز وایو نو د دې ټرانسمیشن چې کوم دی د دې ګنده څیزونو په وجه باندې کېږي غوره مطلب د خولې په ذریعه باندې دا ګنده څیزونه چې لاسونو سره ولګي او بیا چې کوم دی نو خولې ته لاړ شي او د روټ مطلب راسته یعنې په لاره باندې لاړ شي د دې د وجې نه څه کېږي د دې د وجې نه چې کوم دی نو هیپاټایټس ا کېږي ګوره ساده مطلب دا دی چې دا کومه ګندګي چې کوم دی نو ستا جسم خارجوي لکه مطلب دا دی یو ماشوم چې کوم دی نو باتروم ته لاړ هلته چې کوم دی نو میتیاز یې وکړې خو ځان یې چې کوم دی نو پوره صفا نه کړه لاسونه یې ګنده دي او هغه راغلی روټۍ ته کېناسته چې لاسونه یې ګنده دي ځان یې صفا نه کړه نو تا ته ما وویل چې دا خو دا فیس دا ګنده څیزونه ده چې کوم دی نو خارج کړ که نه دې ته موږ فیسز وایو نو په دې کې خو موږ دا هیپاټایټس ا وایرس دی نو چې کله دې لاسونه صفا نه کړي دا ماشوم او راشي روټۍ ته کېني او هغه روټۍ خوري نو وګوره د لاسو په ذریعه باندې چې کوم دی څه چل وکړه او د خولې په ذریعه باندې څه چل وکړه هغه ګنده لاس سره چې کوم دی نو هغه روټۍ څه کړه هغه یې تېره کړه چونکې لاسونه یې ګنده وو چې لاسونه یې ګنده وو په دې کې موږ څه هیپاټایټس ا وایرس وو نو د دې د وجې نه څه چل کېږي د دې د وجې نه چې کوم دی نو موږ څه دا هیپاټایټس ا چې کوم دی څه کېږي دا موږ څه ट्रांसफर کیږي نو ته په پوه شوې اوس ګوره تا ته ما دلته چې کوم دی نو بره ووایي چې دا دغه موږ هسې چې کوم دا هیپاټایټس ا دی دا چې کوم دی نو په څه کې ځان ملټیپلای کوي نور چې کوم دی نو په څه کې ځان نمبر چې کوم دی نو سیوا کوي نو په دې فیسز کې په دې ګنده مادو په دې ګنده څیزونو کې چې کوم دی نو ځان سیوا کوي که نه نو خامخا چې ته امتیاز وکړې او لاسونه چې کوم دی نو صفا نه کړې صحیح ده یا دغه شان نور ځای سره چې کوم دی نو ګنده ځای سره چې کوم دی نو لاس ولګي او بیا ته چې کوم دی لاس ونه وینځې او ته چې کوم دی روټۍ ته کښېنې هغه ستاسو لاسو په ذریعه باندې او د ستاسو
ستاسو د خولې په ذریعه باندې چې کوم دی جسم ته دننه شي نو د هغې د وجې نه چې کوم دی نو مونږ څه چل کېږي د هیپاټایټس A چې کوم دی نو مونږ څه ټرانسفر کېږي نو په دې باندې پوه شئ ګوره سنت طریقه دا چې روټۍ ته کښېنئ نو خامخا به چې کوم دی نو لاس وینځئ یا دا خیال کوئ خامخا چې کوم دی لاس وینځئ چې روټۍ ته چې کوم دی نو کښېنئ ښه ट्रांसमिशन हम क्लियर शो چې څنګه د هیپاټایټس A چې کوم نه منتقل کیږي ښه اوس په څه وایو ټریټمنټ که چاته چې کوم نه هیپاټایټس A شو دغه به علاج شي ته دې به چې کوم نه ټریټمنټ شي ښه نو علاج موږ صدا نه کنه چې موستلی کیرډ ان اټسلف دا اکثر چې کوم نه په خپل خشي په خپل چې کوم نه شي دا چې کوم نه خشي د هیپاټایټس A ښه او بل چې کوم نه دا ای کنه نو دا مونږه سه اکیوټ مطلب شارټ ټایم دا چې کوم نه مونږه د لږ وخت لپاره چې کوم نه دا یو بیماری د هیپاټایټس A او که چېرې زیات هم شي پرولانګ اپ ټو 6 منث که ډېر هم زیاته شي نو بیا چې کوم نه شپږو میاشتو پورې دې نه چې کوم نه سیوا کېدی نه شي هیپاټایټس A چې کوم نه علاج څه دی مونږه چې دا په خپله چې کوم نه اکثر خشي اکثر چې کوم نه په خپله خشي او که په خپله ښه نه شي نو دا اکثر د لږ وخت لپاره او که لږ وخت لپاره نه د زیات وخت لپاره نو زیات نه زیات د شپږو میاشتو پورې د دې نه چې کوم نه سیوا کېدی نه شي نو چې کله د لږ وخت لپاره نو په دې وجه باندې ته مونږ اکیوټ وایو اکیوټ مطلب دی مونږ شارټ ډیوریشن یا چې کوم نه شارټ ټایم ښه او که زیات شي نو هغه چې کوم نه د شپږو میاشتو نه چې کوم نه سیوا کېدی نه شي تقریبا صحیح ده ښه نو دا چې کوم نه مونږ شو هیپاټایټس A چې هیپاټایټس A مونږ د سیسیس دی دا مونږ د څه د وجې نه پیدا کېږي د دې علامات مونږ څه دي د دې ټرانسمیشن مونږ څنګه دی مطلب دا څنګه منتقل کېږي او د دې ټریټمنټ د دې چې کوم نه مونږ څه علاج څه دی ښه دا خو کلیر شو اوس را داویږو هیپاټایټس B طرف ته چې دا هیپاټایټس B چې کوم نه مونږ څنګه قسم دی د هیپاټایټس ښه نو هیپاټایټس Hepatitis B also called serum hepatitis دې ته چې کوم نه مونږه serum hepatitis چې کوم نه هم وایو اوس اولي ورته چې کوم نه serum hepatitis وایو ځکه because it is found in body fluids ځکه چې دا د باډي په فلویډز کې چې کوم نه پاتې کېږي پاغې کې چې کوم نه مونږ معلومیږي پاغې کې چې کوم نه دا زیاتره باډي فلویډز کې نو په دې وجه باندې چې کوم نه مونږه هیپاټایټس سیرم چې کوم نه وایو یا مطلب سیرم هیپاټایټس وته چې کوم نه وایو نو چونکې دا هیپاټایټس B چې کوم نه د په کم ځای کې د په باډي فلویډز کې نو په دې وجه باندې ته مونږ سیرم هیپاټایټس چې کوم نه وایو ښه اوس باډي فلویډز مونږ د کم دي لکه سلیوا شو سلیوا او سیسه سلیوا لاړې یا چې کوم نه خلکو ته توکانه وایي ښه دې ته چې کوم نه مونږ سلیوا وایو دا شان ټیر شو ټیر چې کوم نه آنسو زمونږ د سترګو چې کومې اوښ کې دي دا شان بلډ شو بلډ خو ته پته چې دا مونږ څه فلویډ دی دا شان سیرم شو سیرم باندې ته ما پوهېږلی چې سیرم چې کوم نه مونږ څه ته وایو کمې وینې ته چې کوم نه وایو ښه او دا شان یورین شو پیشاب میتیاز شو یا نو دا مونږ هغه فلویډ دي چې په دې فلویډ کې مونږ د هیپاټایټس B چې کوم نه نو په دې وجه باندې د هیپاټایټس B ته چې کوم نه مونږ سیرم هیپاټایټس چې کوم نه هم وایو ښه دا خو مونږ سره انټروډکشن شو اوس کاز است د وجوهات سره دا څه وجه نه هیپاټایټس B چې کوم نه کیږي نو کاز با هیپاټایټس B وایرس دا د هیپاټایټس B وایرس د وجه نه چې کوم نه مونږ د هیپاټایټس B کې هغه ته چې ساده مونږ چې کوم نه HBV وایو ښه د دې د وجه نه چې کوم نه هیپاټایټس B کیږي ښه بل مونږ چې دا HBV دا کنه دا مونږ سره DNA وایرس دی مطلب دا دی چې وایرس کې تا ته ما وایي جنټیک مټیریل دي نه مخکې مې ته ووایي چې جنټیک مټیریل یا پکې DNA یا پکې RNA دا دواړه مونږ جنټیک مټیریل دي دواړه پکې یو ځای نه لکه فرض کړه دا DNA دی او دا RNA دی یعنی سوري دوه سټریم دی مونږ به داسې کوو دا DNA دی او دا RNA دی دا دواړه جنټیک مټیریل دي نو په یو وایرس کې دا دواړه نشي کېدی یو به کېږي یا به دا وي او یا به دا وي صحیح ده یا به دا وي یا به دا وي ښه نو مونږ چې دا هیپاټایټس B کوم وایرس دی نو په دې کې مونږ څه څه دی په دې کې مونږ سره DNA وایرس دی مطلب په دې کې مونږ DNA دی نو په دې وجه باندې مونږ DNA وایرس وایو او دا کوم چې هیپاټایټس A نو په دې کې مونږ دا RNA او دا یو سټرین نو په دې وجه باندې مونږ RNA وایرس وایو ښه نو DNA وایرس وته ځکه وایي چې په دې کې مونږ DNA ملاوي کې کوم چې د جنټیک مټیریل دی ښه مو دا مونږ چې کوم HBV ده دې ځان څنګه سیوا کوي دې ځان څنګه ملټیپلای کوي خپل نمبر څنګه سیوا کوي په کوم لاګي نو ملټیپلای ان لیور دې په لیور کې چې کوم د ځان نمبر چې کوم دې سیوا کوي کوم چې کلیجی اینا جګر چوته مونږ وایو صحیح ده په دې کې دې ځان نمبر سیوا کوي ان ریسٹ and body fluids نو ځان سیوا ک په لیور کې او بیا اوسېږي په کم ځای کې نور باډي چې مونږ سره کم فلویډز دي په هغې کې چې کوم نه اوسېږي نو اوس باډي فلویډز چې کوم نه هغه مونږ د کم دي هغه تا ته ما بره وایي دا مونږ چې کوم نه باډي فلویډز دي نو په دې کې چې کوم نه څه اوسېږي په دې کې مونږ د HBV وایرس چې کوم نه اوسېږي او ځان کم ځای کې سیوا کوي ځان کم ځای کې ملټیپلای کوي په لیور کې ملټیپلای کوي او ولې چې کوم نه دې کې اوسېږي په دې وجه باندې چې نور خلک چې کوم نه هم متاثره کېږي ښه نو دې په ریزلټ کې بیا مونږ د څه ملاوي
خرابېږي چې کله د ایچ بي وي وایرس ځان سیوا کوي په لیور کې او بیا نور باډي فلویډ کې چې کوم دی اوسېږي د دې د وجې نه چې کوم دی نو کرونیک لیور ډیزیزز چې کوم دی کېږي لیور ډیزیز خو دا ته پته را چې جګر بیماری او د کرونیک څه مطلب دی کرونیک مطلب لانګ ډیوریشن والا مطلب دا هغه بیماری چې هغه ډېر وخت پورې هغه چې کوم دی نه زر نه ښه کېږي چې کوم د کم وخت پورې هغې ته موږ اکیوټ وایو او چې کوم د زیات وخت پورې لانګ ډیوریشن والا یې هغې ته چې کوم دی نو موږ کرونیک ډیزیزز چې کوم دی نو وایو نو د دې په رزلټ کې موږ څه چل کېږي موږ کرونیک لیور ډیزیزز چې کوم دی پیدا کېږي مطلب چې جګر بیماری پیدا کېږي خو کرونیک پیدا کېږي یعنې ډېر وخت پورې چې کوم دی نو پیدا کېږي صحیح ده چې هغه بیا ښه کېږي چې کوم دی نه زیات وخت پاره صحیح ها نو دا خو د شو مونږه سا کازز چې د څه د وجه نه چې کوم دی نو مونږه د هیپاټایټس بي چې کوم دی نو لګي اوس وایو سیمټمز علامات مطلب دا دی چې تا ته به څنګه پته لګي چې تا ته هیپاټایټس بي شوې ده او که نه کم مین علامات دي نو په هغې کې چې کوم دی نو مونږه سا لومړنی علامات دی جنرل ملیز او د جنرل ملیز چې کوم دی نو څه مطلب دی د جنرل ملیز مطلب دا دی که نه خلک وایي که نه یار وایي ډېر زیات ستړی یم هډوکي مې ماتېږي هډوکي مې څه کېږي هډوکي مې چې کوم دی نو ماتېږي دې ته چې کوم دی نو مونږ جنرل ملیز وایو چې ته چې کوم دی تکاوټ محسوسوې ته ځان کمزورې محسوسوې څه پته درته نه مطلب دا دی چې تا ته پته نه لګي یاره چې زما دا ځای خوږ دی یا دې ځای کې مې دړ کېږي یا مې چې کوم دی نو سر خوږېږي څه خاص پته درته نه بس هسې ستړی او بېسوری صحیح ده نو دې ته مونږ څه وایو دې ته چې کوم دی مونږ جنرل ملیز وایو وګورئ ناټ فیلینګ ګوډ چې ته چې کوم دی نو ښه نه محسوسوې بس هسې چې کوم دی نو دغه ګډوډي صحیح ده ها دا علامت ته بل مونږه سا کرونیک لیور ډیزیزز کرونیک تا ته ما ووي چې کرونیک مونږه هغه بیماری ته وایو چې هغه د زیات وخت پورې نو په دې کې مونږه څه پیدا کېږي کرونیک لیور ډیزیز پیدا کېږي مطلب د لیور بیماری پیدا کېږي خو هغه چې کوم دی د زیات وخت پورې هغه تا ته ما چې کوم دی نو برم ووي ښه نو دا مونږه چې کوم دی نو علامت دی وګوره لانګ ډیوریشن لپاره او دا شان چې کوم دی نو مونږه سا جنډس شو جنډس تا ته ما ووي چې کله د سرمن زیړی شي او سترګې چې کوم دی زیړې شي د سترګو چې کوم دا سپین ځای دی دا د زیړ شي دا مونږه سه یو علامت دی د چا د هیپاټایټس بي دا مونږه چې کوم دی هغه مین علامات دي نه علاوه چې کوم دی نور هم شته دی ښه نو دا خو شو مونږه سه سیمټمز علامات اوس وایو ټرانسمیشن مطلب دا دی چې د هیپاټایټس بي چې کوم دی څنګه ټرانسمیټ کېږي څنګه چې کوم دی نو منتقل کېږي ښه نو هیپاټایټس بي occur by the body fluids دا چې کوم دی د body fluids د وجې نه چې کوم دی څه چل کېږي دا چې کوم دی نو منتقل کېږي اوس body fluids چې کوم دی نو څه کم دی مونږه سه لکه مونږه سه بلډ شو وینه چې کوم دی دا مونږه سه یو فلویډ دی د دې د وجې نه چې کوم دی څه چل کېږي مونږه د هیپاټایټس بي چې کوم دی نو ټرانسفر کېږي دا شان چې کوم دی نو سیکسل کنټیکټ د وجې نه د سیکسل کنټیکټ د وجې نه چې کوم دی نو هم د هیپاټایټس بي څه چل کېږي دا چې کوم دی نو منتقل کېږي نو دلته دا مطلب هم اخیستی شي چې د مور نه چې کوم دی نو ماشوم ته هم د هیپاټایټس بي چې کوم دی څه چل کېږي دا منتقل کېدی شي او نور دا شان مونږ سه نور باډي فلویډز کوم دي نو ما تاسو ته دبره لیکو چې سلیوا ټیرز بلډ سیرم یورین دا مونږ سه باډي فلویډز دي د دې باډي فلویډز د وجې نه چې کوم دی څه چل کېږي د هیپاټایټس بي چې کوم دی نو ټرانسفر کېږي لکه مطلب دا دی سلیوا لاړې که چاته چې کوم دی نو هیپاټایټس بي و او دغه لاړې تا ته چې کوم دی څه طریقه باندې راورسېدي دا تا ته هم چې کوم دی لګېدی شي دا شان ټیرز اوښکې چاته هیپاټایټس بي بیماري وه او دغه اوښکې څه چل باندې چې کوم دی نو تا ته راورسېدې ستا مثلا لاسو لګېدل بیا تا خوراکه وکړه دا لاس ته ونیمینځل دې د وجې نه دا چې کوم دی لګېدی شي دا شان بلډ د وجې نه چې ته چېرته ځان ته بلډ خېجې او ټیسټ یې چې کوم دی نو نه کړی ځکه چې ټیسټ وشي هغې کې بیا چې کوم دی نو پراپر هغې هر څه چې کوم دی نو کوي صحیح ده ښه نو دا شان د بلډ د وجې نه چې کوم دی نو هم کېدی شي یا که بلډ ته ځان ته نه هم خېجې او د چا هیپاټایټس بي او د هغه بلډ تا سره چېرته ولګېد هغه چېرته زخمي هغه تا سره ولګېد او تا لاس صفا نه کړ او خوراکه دې وکړه یا څه په ذریعه باندې دننه لاړه نو هم دا ته کېدی شي دا شان د سیرم د وجې نه دا شان د یورین د میتیازو د وجې نه هم منتقل کېدی شي یو کس ته چې کوم دی نو څه شی وه هیپاټایټس بي وه او د هغه میتیاز یې تا سره څه وجه باندې چې کوم دی ولګېدی یا هغه ستا جسم ته چې کوم دی نو لړې د هغې د وجې نه چې کوم دی نو هم مونږ سه هیپاټایټس بي چې کوم دی نو کېدی شي نو دا چې کوم دی نو مونږ څه څیزونه او دا مونږ سه چې کوم دی نو ټرانسمیشن و چې دا څنګه چې کوم دی نو منتقل کېږي ښه اوس وایو ټریټمنټ چې مونږ سه به د دې علاج چې کوم دی سي د هیپاټایټس بي ښه نو هیپاټایټس بي علاج مونږ سره چې کله مونږ د هیپاټایټس بي سیور شي مطلب دا مونږ سه چې کوم دی شدید زیاده شي دا مونږ سه ډېره زیاده شي دا هیپاټایټس بي نو بیا څه چل کوي خلک
एंटी वायरल ड्रग्स इस्तेमाल कई। एंटी वायरल ड्रग्स چې کوم نه بیا خلک استعمالي. एंटी मतलब خلاف او वायरल ड्रग मतलब د وایرس خلاف چې کوم ड्रग्स چې استعماليږي کومې دوايانې استعماليږي نه ته مونږه وایرل ड्रग چې کوم نه وایو ان چې کټه د هپاتایټس بی ډیره زیاته شي دا غیر لپاره بیا انټي وایرل ड्रग چې کوم نه استعماليږي خو چې کله زیاته نه نو بیا اکثر خلک چې کوم نه دا نه استعمالي. انټي وایرل ड्रग خلک نه استعمالي بلکې سي استعمالي بیلنس ډایټ چې کوم نه استعمالي مطلب برابر خوراک چې کوم نه استعمالي. نه دا څه کار کوي چې صرف شوګر والا سيزونه خوري نه دا څه کار کوي چې یو بل سيز هغه لپاره نه خو هغه چې کوم نه هغه خوري بلکې مطلب برابر خوراک په چې کوم نه کوي دا چې کوم نه دا بار خې علاج دی دا آسان ریسټ په چې کوم نه دی کوي دا په چې کوم نه ځان نه آرام ورکوي. آرام چې کوم نه در لپاره ضروری دی چې دا هپاتایټس بی چې کوم نه شي او دا شان ویکسین چې کوم نه استعماليږي چې چاته هپاتایټس بی شي نه د لپاره څه چل کېږي ویکسین ستنه ویکسین ورته چې کوم نه استعماليږي ښه او چې کله ډیره زیاته شي نه الله ورته دا انټي وایرل ډرګ ورکوي نه اسې چې کوم نه دا نه ورکوي. نو دا موږ چې کوم نه ټریټمنټ هغه علاج د چا د هپاتایټس بی. نو می ساتم چې دا پوینټس په کوم نه کلیر شي په هپاتایټس باندې به کوم نه پوه شي چې هپاتایټس څه مطلب دی. بیا تاسو ما چې هپاتایټس موږ څه ټایپس دي دا 3 ټایپس تاسو ما چې دا به ایکسپلین کوم نو دا ته مو پکې ایکسپلین کړ هپاتایټس A او هپاتایټس B او ان شاء الله ورپسې نیکسټ ویډیو کې به کوم نه موږ هپاتایټس C چې کوم نه ایکسپلین کوو. اوس اخره کې کوېسچن تاسو نه دار کنه چې مونږ کوم د هپاتایټس اوې نو مونږ څه کومه داسې اسانه طریقه ده چې هغه په ذریعہ باندې کوم نه مونږ د هپاتایټس نه چې کوم نه ځان بچ کول شو. دا نه کوېسچن دی چې کومه داسې اسانه طریقه ده کومې اسانه طریقې سره چې کوم نه مونږ ځان بچ کول شو د هپاتایټس نه. بلې ویډیو راتلو پر مونږ اجازه راکړئ او ما غلین للبلا جزاکم الله خیر واحسن الجزاء.